بسم الله الرحمن الرحیم. نن د مجلس عاملې د ضلع 400 د جمعیت العلماء اسلام ضلع 400 اجلاس و چې پای کې دا درې وړو تحصیلونو امیرانو سکرټریانو او مجلس عامل او ضلعي دا یو فیصله دا وکړله چې په 26 تاریخ کوم زموږ د مجلس عمومي اجلاس دی په اسلامیه کې 2 بجې چې زموږ څونه د مجلس عمومي اراکین دي چاته اطلاع نشي دا یو اطلاع دی وګڼي چې یو دعوت دی وګڼي چې دغه مجلس عمومي اجلاس ته ورځي په 26 تاریخ. دویم دا چې په 7 سپتمبر باندې کوم ختم نبوت کانفرنس کېدونکی دی دا یوم الفتح ده. قاضیانان مرزایان د دې چې څونه قسمونه دا ټول غیر مسلم اقلیت ګرځولی شوي دا یو ډېر بین الاقوامي کانفرنس په انشاءالله ولځي او د ضلع 400 نه به په کم تعداد کې ګاډي او خلک دې کې شرکت کوي. نو موږ درخواست کو اپیل کو چې څومره دا خطیبان حضرات دي څومره امامان حضرات دي څومره دا ما دا خبرې اوري نو یو خو د دې اشاعت وکړي بل په جمعو کې د دغه 7 سپتمبر دپاره پوره کار وکړي او زادک ده ختم نبوت مسله ده او دارنګې د ناموس رسالت خبره ده او نن دې ته ډېر خلک محتاج دي او دا موږ چې کوم بیروني قوتونه دي او پاکستان په دې مجبورۍ په غلطه قانون سازۍ باندې دا د هغې خلاف به انشاءالله العزیز یو ډېر زبردست کانفرنس وي او دنیا ته مخ ښکاره کوو چې جمعیت العلماء اسلام او د هغې سره متعلق کوم خلک دي دا په پاکستان کې موجود دي انشاءالله العزیز بیروني ایجنډا به دوی سر ته نه رسوي او الله تعالی به هم د دې فقیرانو په ذریعه باندې د ناموس رسالت او د ختم نبوت حفاظت کوي.